تاسو دا عطا صاحب ګوري پاکستان ته راغلی دی او چې کوم ځای ته ځي که نه نو زمونږ دا پښتانه ته تاویږي او مینه محبت سره داسې کوي چې عطا صاحب څه کوي پټ کی مکمل. تاسو دا ویډیو ګورئ یو پیغام تاسو سره شیر کوم. ښه زموږ په دې میډیا باندې بعضې څه داسې کسان دي چې د پاکستانو او د افغانستان چې دا څومره پښتانه دي په دې کې توړ پیدا کوي. الله اکبر کبیره. حالانکه مخامخ چې یو بل ته شي که نه د یو بل سره څومره مینه محبت کوي. تاسو د عطا صاحب ته وګورئ چې دی راغلی کورچا راغوښتی دی پاکستان ته راغلی دی او اوس کو دی او کو نه تللی دی د دې ما ته معلومات نشته خو دا ویډیوګانې وله ما وکتې چې دوی زموږ د پاکستان چې کوم د کې پي کې پښتانه دي چې عطا صاحب له څومره مینه محبت ورکو چې مخې پټ کړی او روان دي نه مخکې یو ویډیو دا او خلک پسې څه کوي چې پته ولګي دا خو عطا صاحب دی. نو جناب بیا بارډرې نشته بیا پولي نشته بیا افغاني او پاکستاني نشته بیا مهاجر او پاکستاني نشته. الله دا بارډر خو الله فرمایي چې دا خو ستاسو د تعارف لپاره ما پیدا کړي. نو غرض مې دا دی د هغې کسانو ته دا پیغام ورکوم چې د دې دواړو مسلمانانو ترمنځ اختلاف پیدا کوي او په دې میډیا باندې ناست دي یا نور داسې کسان دي چونکې زما خو د میډیا سره ډېر تعلق دی. زما خو یورپ سایډو د دنیا پیریډونه دي کله نه کله خبرېږم یورپ کې هم زموږ چې کوم افغانستان والرونه دي او پاکستان والرونه پښتانه دي د هغوی هم کله نه کله د یو بل سره داسې خبرې اترې راشي د الله بندګانو دا ټول د میډیا خبرې اترې دي. موږ او تاسو ټول یو مسلمانان یو بیا یو پښتانه یو. الله زما او ستا پہچان بهر ملک ته بیا په افغانستان او پاکستان بیا نه وي پټان دی پښتون دی کو افغاني یو غلطي وکړي اکو په سعودي کې دی کو په هر ځای کې دی نو جناب هغوی دا نه وایي هغه وي پښتون دا شی کړی دی. جناب دا لمن نه ده دا د پښتو دا ټوله یوه ده. زما او ستا بدن د پښتنو نه دی مسلمانانو بیا خاص کر د پښتنو دا ټول بدن یو دی یو ما ورته څوک جدا کولی نه شي. نو جناب دا اختلافات ما ورته نه چیړو په امت کې بګړاو پیدا کول دا کبیره ګناه ده کبیره. نو تاسو عطا صاحب ته وګورئ زموږ څه مشران افغانستان ته لاړ شي ډېر مینه محبت سره خلک کوي. زما سره څومره افغانستان رونه دي زما الله اکبر او خویندې دي زما څومره دومره مینه محبت مال راکوي دومره مینه محبت ما سره راکوي چې دومره زما افغانستان نه دومره رنګونه ما ته راغله چې مولوي صاحب زموږ ځای ته راشي مولوي صاحب موږ به دلته ګاډی درولو دلته راولو مولوي صاحب دا وکړو ما ته چې رنګونه وکړي ډېر په ښایسته ادب زما سره مینه محبت سره خبرې کوي. دا ولې دومره مینه محبت مال راکوي ولې هغې ته پته ده چې دا بارډر دی بارډر دننه موږ ټول مسلمانان یو او دی مسلمان نفس بیا مونږ ټول سیو الله 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 بیا ټول پښتانه یو. نو جناب د پښتو په منځ کې دا تربګنۍ او دا کینو بغض او په میډیا باندې دا حسد دا مه خوروئ. الله پښتانه خو هر ځای کې تاسو ته پته ده وال خوري هر ځای کې وال خوري او خوړلي دي او لا خوري. نو جناب دا مینه محبت عام کوي. څومره چې د یورپ زما مسلمانان دي هر ځای کې دي الله کو پاکستان والے دي کو افغانستان والے دي جناب خپل منځ کې مینه محبت قائم کوي خپل منځ کې مینه محبت کوي. دا خو په دې میډیا باندې دا حل هول سٹارټ دی دننه ګوره هېڅ نشته ما ورته یو بل ته مخامخ کېږو الله غاړه غټې به ورځو او که نه دې میډیا ته ما ورته پرېوځو که نه الله اکبر دا ډېره مکاره میډیا ده. زه به کې پخپله کار کوم ډېره 2 نمبر میډیا ده. یوه ویډیو ما پخپله ولیده چې 20 موضوعګانې وله خلک ورکړي. الله اکبر ما ته راشي زه وله بله موضوع ورکړم په هغې سینډ کړمه ابل وایي دا چل شوی ابل وایي دا چل شوی. نو جناب دا ډېره دروغجنه میډیا ده. ښه په دې باندې به عمل نه کوئ. پښتانه چې هر ځای اګو د پاکستان دی او که د افغانستان دي الله دې حاد او آباد او خوشحاله او بریالي اوسئ. الله دې ټول ضرورتونه مشکلات حل کړي ټول انسانیت د مسلمانانو بیا خاص کر څه د پښتنو. نو جناب یو بل سره مینه محبت اتفاق او اتحاد څه وکړئ دا عام کوي. الله دې موږ ټول د عمل کولو توفیق راکړي.